صحابه سره مشوره کوله چې څه به کوو. په هغې کې یو صحابي و سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه، دی په دغه ټیم کې مدینه منوره کې مسلمان شوی. هغه په مشوره کې ناست دی، هغه ورته وایي زمونږ په فارس کې چې کله به دشمن قوي او مضبوط به او مونږ به د هغه مقابله نشو کولی، نو مونږ به یو کار وکړو، د ښار نه او د علاقې نه ګیرې چاپېره به مونږ خندق وکنیستو. یو غټه کنده به چې دی نه هغه مونږ وکړه، داسې کنده چې هغې ته به سړی ورکوزېدی هم نشو او د هغې نه به یې ټوپ هم نشو والی او نه به ترې نه اس ټوپ والی شو. داسې خندق به چې دی نه هغه مونږ کنیسته. نو داسې به وکړو، د دې مدینې نه به چې نو ګیرې چاپېره خندق وکنو. نبی علیہ السلام چې نه هغه پوه شو چې دا خو ډېر زبردست کار دی، دا چې دی نو چې دا خندق وکړو نو زمونږ دفاع به هغه مضبوطه شي. عربو کې د خندق رواج نو، عرب چې کوم صحابه و هغوی حیرانه شو چې دا خندق څنګه دی او دا به څنګه چلی او دا. خیر نبی علیہ السلام وایي چې یاره خندق هغه که نه و. مشوره وشوه او اندازه واخیستې شو چې یاره د دې ځای نه به دې ځای پورې هغه خندق که نه و. په 110 کسانو پیسې کې 40 ګزه هغه چې نو ځای راغی تقسیم وشو چې ته به دونه ځای چې نه هغه به کنې. صحابه وایي چې یاره دا به څنګه کېږي. بعضې وخت کې دا کشران چې که نه دوی د دې کار نه رستو کېږي چې دا به څنګه کوو. نو چې دا مشر وړاندې شي هغه پې باندې شروع کړي که نه، نو دا کشران ورپسې پخپله بیا شروع کوي. حدیبیې په موقع باندې نبي علیه السلام اعلان وکړي بس سرونه وخورایئ چې احرامونه کلو کړو واپس شو. صحابه وایي څنګه به سرونه خورې مونږ خو عمرې له راغلي. نبی علیه السلام خفه و، یاره صحابه خبره نه مني، زه ورته یم چې تاسو چې دی نو سرونه وخورایئ هغې نه خورئ. کور کې خیمه کې ناست دي، بیبي ورته وایي ته بار وځه او ته پخپله سر خریل شروع کړه چې ته شروع کړي دي او پخپله باندې بیا خورئ. نبی علیه السلام چې نو بار راووت او سر خریل یې شروع کړو، صحابه پخپله باندې لګیا شي ټولو چې نو سرونه خریل. دغې موقع کې صحابه چې دی نه وایي چې دا به څنګه چل کېږي. نبی علیه السلام سسکوره راواغېسته او شروع یې واچوله. چې څنګه یې شروع واچوله بهرحال سړي منډه کړې او چغې شوې، نعره تکبیر الله اکبر چغې شو او شروع ولګېدله. په دې کې حسن رضی الله تعالی عنه دا یو ناتخوانو د مسلمانانو هغه شروع شو، هغه مسلمانانو له جذبه ورکوله. شعرونه به چې دی نه هغه وي، صحابه چې دی نه هغه لګیا دي او چې نو خندق چې دی نه کنی. د شیخینو د غر نواله د جبل بني عبیده پورې دا خندق دی، دا یو طرف ته چې نو داسې کنیستی و، د نورو طرفونو ته غرونو او شاته ځنګل و هغې نه حمله نه شوه کېدی. ځمکه څه نرمه وه، څه پکې ګټې وې، نو څه به اسانه سره وشو، څه به چې دی نه هغه په سخته باندې کېدله. خیر خندق چې دی نه هغه کنیستل شروع شو. بل طرف ته دغه چې دي کافران هغوی په خوشحالۍ را روان دي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم ډېره جذبه کړې او چې په کومه شپه باندې د دې فیصله وه چې سهار به حمله کوو، نو په دغه شپه وله خوب هم نه ورته، وایي سهار به دا مسلمانان ټول چې یو ځای بل ځای هغه مړه پراته دي. چې سهار شو لښکر چې دی نه هغه را روان شو. هغه دور کې د لښکر دا طریقه وه چې لښکر به 5 حصې کېده. یو حصه چې دی نه هغې ته به چې دی نو دغه وي قلب به ورته وي او یوې ته به چې دی نه هغه میمنه وي، بل ته به میسره وي. دا منځ کې به چې کومه حصه وه دې ته به قلب وي، ښي طرف ته به چې کومه حصه وه نه هغې ته به میمنه وي، ګس طرف ته به چې کومه حصه وه نه هغې ته به میسره وي. شاته به یو وړه ډله یا یو کس دوه کس چې نه هغه مقرر کړي، نو هغه به په لښکر پسې شاته را روان و، که څه پاتې کېږي هغه به یې ورپسې اوچتول. او مخې ته چې و نه هغې ته مقدمة الجیش و، نو هغه مقدمة الجیش به د لښکر نه مخکې روان و، د لښکر دپاره به انتظامات برابرول. په دې کې دا قلب چې کومونو په دې کې به امیر د لښکر و، امیر د لښکر به دې کې روان. لښکر روان دی، ناګانه چې دی نو مخې ته چې کوم کسان دي هغوی چې وکتل خندق دی، حیرانه شو، لښکر ودرېد. ابو سفیان چې دی نه هغه په آس باندې په منډه منډه مخې ته را روان شو منځ کې. لښکر ولې ودرېد؟ شا به ځئ که نه حمله کوئ، مسلمانان هغه ختموئ. چې رالل ویې کتل، وایي دا څه چل شوی دی، بس بیخي چې نو خاموشي پرې راغله. حیران شو چې دا شی خو مونږ په عربو کې نه لیدلی، دا څنګه قصه وشوه. خالد رضی الله تعالی عنه ته وایي و یاره دا مسلمانان خو ډېر بزدلي دي، ته وګوره دوی مخامخ جنګ نه کوي او کندې یې کریستې دي. خالد رضی الله تعالی عنه ورله جواب ورنه کړ
خالد رضی الله تعالی عنہ زړه کې وی دا بوزدلی نه ده، هغه ته هوښیارتیا ده. جنگ کې به چلونه کې تدبیرونه وکړي. دا دې غټه هوښیارتیا کړې، ځکه کسان 3 دي، د 100 او د 12 مقابله نشي کولی، چې نشي کولی د خپل حفاظت لپاره دا طریقه چې نه اختیار کړې ده. مخکې څه کېږي ان شاء الله سبا به راشي.